معجزه د چا نه صادریږي؟ د پیغمبر نه. پوهېږئ چا نه صادریږي؟ او د یو نیک سړي نه چې د عقل نه بار یو کار صادر شو هغې ته کرامت وایي. او که د یو بېلمازه نه جادوګر بېلمازه بریتو والا ګیر خریدي نه د عقل نه بار یو کار صادر شو هغې ته سحر وایي. بیا بعضې خلک یې تاسو ګورئ په اور د پاسه ګرځي، بعضې خلک یې تاسو ګورئ په خوله کې د بلب دا شیشې چې یو خوري، څوک چاړه په خېټه منډي. دا کرامت نه دی، سړی ګیر خریلی دی، سړی بېلمازه دی، سړی دروغجن دی. دې ته کرامت نه وایي، جادو ورته ویل کېږي. دا سحر، نظر بندي، هر څه چې ورته وایي. زمونږ په دې وطن کې یو بل رواج هم شته. بعضې وخت یو سړی اکسیډنټ وکړي دی پکې بچ شي، نو اخبارو لیکي وی پلان کې اکسیډنټ وکړو او معجزانہ طور پر بال بال بچ گیا. او که ته دې تپوس وکړې ملګري اکسیډنټ دی او که بچ شوی، یاره جي یو معجزه ونه بوتله ته پیغمبر کدو ته پیغمبر. دا ولې الفاظ استعمالیږي؟ دغه تشبیهات او تعویلات مه کوه. معجزه د پیغمبر نه ساده دا ووایه چې د خدای په فضل بچ. نو معجزه د پیغمبر نه صادریږي. اوس به راشو درېیمې خبرې ده. معجزې معنا مثالونه هم درکړل او په مقصد به هم پوه کړی. اوس راشه قرآن شریف له، چې قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې لویه معجزه ولې رب العالمین اعلان کړی دی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. وایي که دا ټول انسانان او پیریان یو ځای شي او د قرآن شریف په شان قرآن جوړول غواړي نه شي جوړول. هغسې فصاحت، بلاغت، تیر شو قومونو واقعات، در وستنو قومونو د دنیا د عقبا د دنیا نظام زندگی او د ټول جهان د انسانانو انفرادي اجتماعي نظام او سړی مړ شي میراث او احکامات او قصاص او دیت هر څه پکې شته. فصاحت او بلاغت نه ډک دا چیلنج شو چې قرآن جوړ نه کړی شي. حالانکه چې دا آیت نازلې دا مکي دی، نو ټول قرآن دی وخت کې نازل هم صحیح نازل. دویم حکم راغی فاتو بعشر سور مفتریات، زیاده لسو صورتونو په شان جوړ کړي. داسې مونه کړی شي. بیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. یو رکوټی سورت کوثر برابر جوړ کې هم جوړ نه کړی شي. فاتوا بحدیث مثله راغلی. دا ولې قرآن معجزه او د معجزې مثل څوک نشي جوړول. خبر خلاص شو. دا یو شو. دویم ورنو یو وفد راغی د نجران نه نبی علیہ السلام ته کېنه. حضور پاک ورته د قرآن شریف تلاوت وکړ. چې تلاوت یې وکړ هغې واورېده، د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، د عیسایانو ژړلې. قرآن وایي وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. او یو ځل حضور پاک د مکې نه طائف ته نو په لاره یو ځای کې د سار منځ کوو، صحابه سره دي. نو د نصیبین د عراق پیریان په لاره تېرېدل. دا لیلة الجن ته شپږ ځله شوې ده چې په لاره تېرېدل د حضور پاک تلاوت یې واورېد. مشرکانو دا پیریان چې تلاوت یې واورېد ودرېدل. چې نبی علیہ السلام منځ خلاص که دا نبی علیہ السلام د تلاوت د اورېدو په وجه خدای مسلمانان کړل. نو واپس خپل قوم ته لاړل. قوم ته څه وایي؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ناشنا قرآن مو اورېد د هدایت نه ډک، مونږ خو په ایمان راوړو، بیا به الله له شریک نه ګڼو. رو غټه ولې ده؟ اوهو احکامات دي. غټه ولې ده؟ واقعات دي پکې. غټه ولې ده؟ عقایدونه ډک دي. ولې لویه معجزه ده؟ د دنیا نظام زندگی ده پکې، ټول قانون ده پکې، انفرادي اجتماعي یو لوی نظام. غټه ولې ده؟ تر قیامت پورې جاری ده. ځکه نه د عیسایانو تپوس وکړئ، عیسی علیہ السلام معجزه راته وښایه. ګوره
عیسی علیہ السلام غټې غټې معجزې وې، مړي به جم دي کول، په برګي به لاس راخ که جوړ بشو، لون له به په مخ لاس راخ که په سترګو ټیک بشو. زه وښایم هغه چې هغه وفات شو معجزې ورسره لاړې. موسی علیہ السلام معجزه راته وښایم نشي ښوولی، هغه سره لاړ. او که موږ نه څوک تپوس وکړي چې موږ ته د حضور پاک یو معجزه وښایه، نو یو بچی به پاس هم د قرآن شریف تلاوت به شروع کړي، دا د حضور پاک معجزه ده. نبی علیہ السلام فرمای وی د کم پیغمبر معجزې چې لږي امت به لږي، او چې د کم پیغمبر معجزې ډېرې امت به ډېرې. وی زما معجزه د قرآن په شکل کې غټه ده او دایمي ده، امید لرم چې امت به مې ډېرې او قیامت پورې دایم وي. ټول وایي الحمدلله. قرآن دومره عظیم کتاب. اوس به راشو خپل څلورمې خبرې. دقه مدرسه کې د قرآن خدمت کېږي. دې مدرسه کې د چا خدمت کېږي؟ جواب راکې، شوق سره ووایه. د قرآن خدمت. دمې خو پکې نه ګډېږي لکه څوک سړي خو پکې چورلکونه نه وایي، نه څه پکې کېږي؟ وایه شوق سره. نه مړه سم جواب غواړم یار. یاره لرې که دا لوډ سپیکر دواړو جواب نه راکوي. څه پکې کېږي؟ شابه د قرآن نوم په ډکه خوله لري چې الله خوشحاله شي. او څو ماشومان پکې فارغ شو؟ ما ووایي څونه؟ 45 45 واړه فارغ شو. پې خوشحاله یې که خفه یې؟ ځکه خو راغلی یې. الحمدلله. ټول وایي الحمدلله. اسرونو الله به نن څونه خوشحاله او د الله فرشتې به نن څونه خوشحاله، رب ذوالجلال به نن څومره خوشحاله، او د الله فرشتې به څونه خوشحاله چې په دا ولی جان قاري صاحب او د ملګرو نه نن الله 45 کورنو ته د قرآن رڼا ورسول. زما قسم د الله په ذات قسم درته خورم چې د رسول الله مبارک د راتلو مقصد دقه و چې قرآن امت ته ورسوي. زما قسم د الله په ذات د رسول الله مبارک د پیغمبر مقصد دقه دی چې قرآن ورسوي. د قرآن تشریح خلکو ته وکړي، سنت ورته وایي. دا څیزونه دي. ترکت فیکم امرین، ایوي دوه څیزه مې درته پرېښي دي. لن تضلوا ما تمسکتم بهما، چې تر څو مو پې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ منه. د رسول الله مبارک سره چا مینه شته؟ د چا مینه لاس اوچت کې؟ ماشاءالله. اوس لاس کته کې نو چې هغه سره چا مینه وي، دروغ وایي که رښتیا وایي؟ شوق سره ووایه. او چې څوک وایي دروغ وایي کافر. رسول الله مبارک رښتیا وایي، الله وایي رښتونه دی. او د مکې کافرانو به هم ورته رښتونه وي، امانتګر به یې ورته وي. خبره داسې ده که نه؟ هغوی ورته امانتګر ویل جاهلیت زمانه کې، او رښتونه یې ورته وي، او صادق دی مصدوق دی رسول الله مبارک چې کومه خبره کوي رښتیا ده. او وایي دوه څیزونه مې پرېښودل چې چا پې منګولې ولګولې ګمراهان کېږي به نه، یو د الله کتاب او یو زما سنت. زما قسم د الله په ذات چې رسول الله مبارک دقې له راغلی دی. نه دی له چې چا ته زمیندارۍ چلونه وښایي، دی له نه دی راغلی چې چا ته د ګاډي ډرایونګ وښایي، دی له نه دی راغلی چې چا ته د پټو کار وښایي، دی له نه دی راغلی چې چا ته تجارت چل وښایي، دی له نه دی راغلی چې چا ته د دنیا څیزونه وښایي. څه له راغلی دی چې قرآن و سنت خلکو ته ورسوي. دا د پیغمبر د راتلو میشن. جبریل دقې له راغلی دی. په دا مدرسه کې اقا کار کېږي چې د کم د پر رسول الله مبارک راغلی دی. په دا مدرسه کې هغه کار کېږي چې کم د پر الله جبریل نازل کړی دی. په دا مدرسه کې هغه کار کېږي چې کم کار د پر رسول الله مبارک غاښ مات شوی دی، وینه مبارکه وتې ده. او په دا مدرسه کې هغه کار کېږي چې کم کار د پر رسول الله مبارک د طایف په سفر کې زخمی شوی دی. څه کار و؟ د قرآن رڼا، رسول، توحید، رسالت، قیامت، احکامات، قرآن رڼا دا رسول. دا مدرسه کې هغې یو چون کار کېږي، هغه یو چون یو پوټې غوندې کېږي، یو پوټې غوندې کېږي، خدمت کېږي. نو مینه رسول الله سره چې د چا وي د هغه به د مدرسې سره مینه وي، او که د رسول الله مبارک سره چا مینه نه مدرسې سره مینه نه. څوک چې د مدرسې دشمن دی دا د الله دشمن دی. څوک چې د مدرسې دشمن دی دا د رسول الله مبارک په جامه عمله کوي.
دا د هغه په دین عمله کوي، دا ظالم دی، دا ظالم دی، دا سم نه دی. مدرسو سره مینه به کوو. د څه د وجې نه؟ دې وجې نه چې ولی جان صاحب محتمم دی، دې وجې نه چې دې مدرسه کې زما د رب قرآن ښودلی کېږي. نو چې زما سره چا مینه، زما خبرو سره به مینه کې بني ووایه، او چې زما خبرو څوک خدمت کوي زه به پې خوشحاله یم او که نه. نو دې مدرسه کې د چا د خبرو خدمت کېږي؟ وایه د الله. نو الله به خوشحاله کې بني خوشحاله. پام کوه، پام کوه. بچی راولې عالمان کې، بچی راولې حافظان کې، او مدرسې سره خدمت وکړي. اسې نه چې قبر کې دې کېدي بچي او مخ د له قبلې ته کي او پرشتې د له مخ دا بل خوا کي، وخوا که مخ دنیا کې خو دې قبلې ته کنزل کول، دا قبله چې د ته کوم ملا خول هغه ته هم کنزل کول. د دې قبلې بیان چې کومه مدرسه کې کېده مدرسې ته هم سپک کتل، اوس د مخ قبلې ته کړی دی اخوشه بیا به څه کوې. او چې د قیامت پر ورځ باندې د رسول الله مبارک حوض کوثر له روان شي، الله دې موږ ټول بوت دی کې او فرشته دې د مټو نشي چې رک شاخواشه نجی خو ما پیغمبر دی، زه خو دنیا کې په دا عاشق وم، دروغ وی عاشق نه وي. دې پیغمبر دین چې د ته کوم ملا رسو هغه ته دې کنزل کول، دې پیغمبر میشن چې چا چلو هغه ته دې کنزل کول، دې پیغمبر راوړل شوي دین چې کومه مدرسه کې ښودلی کېده هغې ته دې سپک کول، دشمني دې ورسره کوله. اوس د ده له حوض کوثر له دې دا روک شه بیا به څه کوې. خدای دې ونه شرموي. مدرسې سره د چا مینه د لاس اوچت کوي؟ ماشاءالله لاس کته کوي. علماء سره به مینه کوي الله دپاره، قاریانو سره به مینه کوي الله دپاره، حافظانو سره به مینه کوي الله دپاره. لاسونه ولا خپل د خدای دپاره. ما ته د خدای دین رسوي، ما ته د خدای قرآن ښي. 15 بچي راله قرآن خوانه کړل، دا 15 بچي چې ژبه ړقوي او خو څومره لویه خبره ده. او بله د مدرسې سره امداد به کوي. یاره زه خو ډېر خوشحاله شو ځکه زه 1 کال 2 کاله مخکې راغلی وم، صرف دلته یوه کوټه دلته وکالته وم دقه ځای وه هغه شته اوس هم هغه ما وی کاروانه شوې ده دونه کمرې جوړې شو. اوه پروس کال نو دغلته مې کړی خو پروس کال نو غالبا چې بل کال پروس کال راغلی پروس کال راغلی ما وی که 2-3 کاله پکې شوي. ګوره څونه کار وشو، څونه خدمت وشو، څومره مې خوشحاله شوله، مې خوشحاله شو. د مارونو په دین چې مسلمان خوشحاله شي دا مسلمان دی، او چې په دین مسلمان خفه شي دا مسلمان نه دی. دا ښکلی شکل چا را کړی دی؟ شوق سره جواب غواړم، نور شوق سره غواړم. دا ښکلی سترګې چا را کړی دی؟ دا ښکلی مخ چا را کړی دی؟ انسانیت چا را کړی دی؟ روغ صحت چا را کړی دی؟ مرض د چا په لاس کې دی؟ بچی چا را کړی دي؟ اخلی به څوک؟ د دنیا ژوند چا را کړی دی؟ مرګ د چا په لاس کې دی؟ دا ښکلی مبارک پیغمبر چا را لېږلی دی؟ او دا قرآن چا را لېږلی دی؟ او د انسانیت چا را کړی دی؟ دا الله به خوشحاله و که خفه کوو به؟ څوک وایي خوشحاله و لاس اوچت کې؟ ماشاءالله و لاس کته کې. او که څوک وایي چې خدای خفه کوم هغه هم لاس اوچت کې. ماشاءالله دا خو مسلمانان دي. شکر الحمدلله، ټول وایي الحمدلله. نو الله په دې خوشحالېږي چې بچی قرآن ته کښېني، الله په دې خوشحالېږي چې بچی دین ته کښېني، الله په دې خوشحالېږي چې د الله د قرآن د مدرسې مدد وکړي. په خبره پوهېږې؟ نو کوو به مدد که نه؟ له د اخلاص نه به مدد کوي انشاءالله. او ټول دې مدرسې ته کله کله راځئ، دا بچي اوس کره کښېنئ 2 منټه ماشومان به درس کوي که نه، هسې کله کله راځئ ورسره کښېنئ او په دې نیت راځئ چې یاره دلته خو دې بچو سره کښېنم چې قرآن ښایي. یاره الله که قیامت کې دې بچو سره یو ځای کړم، که قیامت کې دې الله د دې قرآن والا سره یو ځای کړم، بس دا نیت زبردست دی. نو امداد به کوو مدرسې سره؟ څوک به امداد کوي؟ ماشاءالله. بس ولی جان صاحب څه شوی لکه مدرسه دا تاله داسې قوم خدای در کړی دی، هسې د دې علاقې کره پورې او د ګردونوا دا خلک زما ډېر خوښ دي. دا د علماو ډېر قدرمند دي
او دې د علماو بیانونو ته ډېر په شوق باندې کېږي. او زه چې کوم جومات ته لاړ شم جومات راته ډک ناست دی. ډېر مینه ماته معلومه ده دا چې څومره ښکلی ځای او دا جومات دا هر څه دا د دې خلکو محبت دی. رب دې دله د دې محبت اجر په دواړه جهانه ده. رب هم بچي په دنیا او آخرت کامیاب کا او الله هم ستاسو مالونه لږ یا ډېر په دې مدرسه کې قبول کا. یو سړی په کراچۍ کې یو مولانا صاحب لا لږ امداد راوړو نو هغه امداد کې څه چک نو هغه قبول نه کړ. نو سړی ورته وایي سړی وی مولانا صاحب دا پیسې والا ورې داسې سړی به بیا ونه مونې چې دونه پیسې درکوي. مولانا صاحب دا پیسې والا داسې سړی به بیا پیدا نه کړي چې دونه پیسې درکوي. هغه ورته وی بھائی جان داسې سړی به هم پیدا نه کړي چې د آرامه پیسه درته واپس کوي. داسې به هم پیدا نه کړي. مدرسه کې چې د پیسه ولګېده دا خدای ته قبوله ده